د بنگلاديش فاست بالر ناهید رانا د آسټریلیان کلاډیان توبګار کړی دي. ریسنټلی د پاکستان او د آسټرالیا ون ډے سیریز وشو کنه. زمون فاست بالران مقتدی شاهین افریدی یا نور چې کوم فاست بالران دي حارث رؤف د آسټرالیا بیټینګ په مخ کې زمون بالران دا سیو چې لکه 130 132 رفتار والا او هیڅ قسم اګریشن زمون د پاکستان بالرانو کې نشته او د بنگلاديش او د آسټرالیا پرون ون ډے میچ شوی دی چې ناهید رانا پکې کمالي بالینګ سره سره د آسټرالیا بیټسمنانو ته پسترګو کې سترګې ورکړې دي او خپل اګریشن هم ورته شو کړی دی او د خپل بالینګ زور هم ولا خولې دی 41 رنزونه ورکړي سلور وکټ یې غشتلې دي او خطرناک باونسري وذ د پیس خطرناک باونسرو باندې د آسټرالیا بیټسمنان بیټ کړي دي او بال مسکول سره پسترګو کې سترګې مور کړي دي مطلب خپل اګریشن هم ورته خولې دی خپل زور زبردستی هم ولا خولې دی خپل بالینګ هم ولا خولې دی سلور وکټ ته په یو سل رنزونو باندې غشتلې دي. بنگلاديش ورسز آسټرالیا ون ډے سیریز شروع دی چې بنگلاديش په پرون میچ کې 284 رنزونه په آسټرالیا باندې جوړ کړیو او د آسټرالیا ټوټل ټیم په 191 رنزونو باندې آوټ کړی دی. 85 رنزونو باندې ورته د بنگلاديش دی لوبډلې آسټرالیا ته شکست ورکړی دی آسټرالیا ته اور پکې ناهید رانا کمال کړی دی. ناهید رانا 10 اوور 41 رنز اور سلور وکټ ترلاسه کړی دی. دی لویل شي د فاست بالر اګریشن شعیب اختر اکثر خبره کوي نه چې فاست بالر وی لیونه پکاري فاست بالر وی داسې پکاري چې بس داغه دماغ کار نه کوي لکه وای چې څنګه به ما کول. شعیب اختر هم بیټسمن تسترګو کې سترګې ورکول او بیټسمن ته به وی کنه په ما شاټ وخه بیټسمن ته به وی بیټ در سره د ما د بال ټچ کا دا بیټ تاسو سره څه د پاره دی. شعیب اختر به بیټسمن چیلنج کولو او خو بیټسمنانه چیلنج کړی د خپل وخت ریکی پونټینګ د بنگلاديش د شعیب اختر د وختو ریکی پونټینګ ویریندر سیواگ ټنډوکر د نیوزیلند غټ نه غټ کلاړي د آسټرالیا غټ نه غټ کلاړي د انګلند غټ نه غټ کلاړي شعیب اختر چیلنج کړی دی چې ته دومره تکړه بیټسمن نو راشه په ما شاټ وخه راشه په ما ډاډه راشه. شعیب اختر به داسې بالرو شعیب اختر اوس وایي نه چې د نن سبا بالران ما ډېر فاست بالران نه ښکاري وجه هم دغه ده او یو ناهید رانا دی چې خپل اګریشن پرون آسټرالیا ته سترګو کې سترګې ورکړې دي. آسټریلیان سره هم پیس فیکټری شته دی آسټرالیا سره هم تیز بالران تیر شوي دي خو ناهید رانا پرون کمالي بالینګ کړی دی او د پاکستان بالرانو ته داسې لکه شعیب اختر نه پس ما چېرته داسې اګریسیو فاست بالرونه لیدو پاکستان سره. عامر هم ور خپل وخت چې کله ینګ بلډو عامر شو محمد آصف شو دا ډېر ښه بالرانو خو ځان په فکسینګ خراب کو ځان په فکسینګ ډېر زیات خراب کو کینی د امیر او د آصف چې کوم ایرا شروع شوی و نو هغې کې مونږ ښه ایزیلی د پاکستان ټیم 2-3 ورلډ کپ چیمپئن ټرافي T20 ODI ورلډ کپ ښه په اسانه باندې ګټلی شو ځکه د هغې چې کوم کمبینیشن جوړو خو خبره دا وه چې ځان په فکسینګ باندې خراب کو. پرون بنگلاديش سره 284 رنزونه جوړ کړي په آسټرالیا باندې تنزید حسن 54 رنزونه نجم الحسین 67 رنزونه توحید هریدوی 31 مصدق حسین 86 رنزونه په آسټریلیان بالینګ لاین اپ. آسټرالیا سره نیتن ایلس 38 رنزونه د پاکستان خلاف هم دغه بالینګ کړو. لیام سکاټ 2 وکټ ایشتري 8 اوور 57 رنز ورکړي دي. میټرن شا 8 اوور 35 2 وکټ. په جواب کې د آسټرالیا ټوټل ټیم په 191 رنزونه آوټ شوی دی 191 کې کوپر کنولی 35 رنزونه میتیو شارټ په 0 کپتان لبوشین په 1 کپتان ولا په 19 رنز آوټ کړي کپتان سره ناهید رانا جګړه هم کړي والکس کیری 47 کیمرون گرین 52 نټ آوټ پاتې شوی دی. تسکین احمد بنگلاديش سره 5 اوور 28 رنز ورکړي یو وکټه مستفیض الرحمن 6 اوور 24 2 وکټي ناهید رانا 10 اوور 41 سلور وکټي. د بنگلاديش پیچونه چې کوم وي د سپینرانو پیچونه خو د آسټرالیا د پاره بنگلاديش گرین وکټ جوړه کا د فاست بالرانو وکټ جوړه کو په هغه فاست بالرانو باندې ناهید رانا د بنگلاديش لوبډلې د آسټرالیا لوبډله وخله دلته پاکستان ته راغلی نو سپینرانو وکټ ولا جوړه کړې و او بیا پاکستان په خپل وکټ غیر شو. خیر دا اپډیټ شو د حواله سره تاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ.